اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې اپډیټس ګرانو کتونکو د ټیم کې زمون سره د پښتو ژبې نامور شاعر چې داغي تعلق د لوړ دیر د علاقې غوړګي سره ده عمر سید پادار سید چې داغي د طنز او مزاح نډک غزلی چې دین هغه تاسو ډیر زیاتې خوښوي او تاسو اوریدلې د دې ټیم کې هغه زمون سره موجود ته داغي د جون په اړه به مختصر شانت پوښتنه کو بیا به داغي نه منګه داغي چې کوم غزلی دي داغي چې کوم نظمونه دي یا هایکوګانی دي هغه هم تیورو نو ګرانو کتونکو اخیری پورې به موږ سره اوسئ دام تاسو په مخ کې تمهید ګرامه چې عمر سید پادار سید چې نن ان شاء الله داغي نه منګه ډیر ریکارډینګ کو او په دې اپډیټس باندې موږ تاسو ته پاپته کې دوا یا درې داغي غزلی چې کوم دي هغه تاسو ته وړاندې کو عمر سید پادار سید د ټول ناول خو موږ تاسو ته په خپل لایو پروګرام کې پراتک باندې خوشامدید وایو یا ریکارډډ پروګرام کې پراتک باندې خوشامدید وایو. ډیره مهرباني نو بادشاہ صاحب تاسو ډیره مننه د دې اپډیټس والا او نورو ملګرو ټولو چې تاسو ماته دلته راتلو موقع راکړه او زم دلته راو بللم دي او پادار صاحب دا راته وایي چې تاسو سبق چې د سمره ویلې ده په کوم ځای کې تعلیم حاصل کړی دی دا راته ټول مخ کې دی جی د ټول ناول ما اول ادنا د ګورنمنت پرایمری سکول لاجبوک نه ویلې ده بیا زمونږ په سکول کلی کې پرایمری سکول جوړ شو څلورم مې د هغې نه پاس کړی دی او ګورنمنت های سکول لاجبوک نه مې لسم کړی دی دولسم مې ریګولر د تیمرګرې ډیګري کالج نه کړی دی او بی اے مې پرایویټ کړی دی بس څوارلسم زما تعلیم دی نوره خو ما تعلیم نه دی کړی جي. اوس نن سبا ستاسو کار روزګار څه دی څه مصروفیات دي پادار صاحب؟ زه جی په 1999 کې زما پوسټینګ شوی دی په پی ای ټي پوسټ باندې او اوس په سینیر پی ای ټي پوسټ باندې ګورنمنت های سکول بیارای لاجبوک کې استاد یم او په دغه پوسټ باندې کار کوم. او پادار صاحب دا راته وایي چې زمونږ ګران کتونکي اوریدونکي هم د دې خبرې نه خبر شي عموما داسې وي چې کله د حالاتو نه یو انسان متاثر شي مشکلات پې راشي یا پې ښه وختونه راشي یا چېرته عاشق شي نو شاعري کوي. تاسو څنګه شاعرۍ ته راغلي؟ جی سوال هم ډېر مزیدار وکړو. زه چې په دویم کې وم په هغه وخت کې علي حیدر جوشي صاحب دی الله وبخي عبدالوهاب دستي صاحب او داسې نور ډېر شاعران د هغو کتابونه به کسان به راتله خرڅول به نو هغه کتابونه به چې ما له په لاس راغله ما به وکاته زما به ډېر زیات خوښ و د شاعرۍ شوق مې و حساسیت هم را پکې و الله تعالی صلاحیت هم را کړی نو ما به د هغو په طرز باندې لیکل کول خو زیات تر به زه د ماحول نه متاثره وم چې سبب په ماحول کې کېده ما به هغه لیکل او په دغه ماحول باندې ما خپله شاعري شروع کړې ده او تقریبا تر اتمه پورې ما په دغه ماحول شاعري کړې ده که په کلي کې به څه واقعه وشو په هغې پسې به مې لیکل یا بل څه چل به وشو خو ما به کلیوال ماحول چې و نو په هغې به ما شاعري کوله کله د چاربیتي شکل کله د سندري شکل او کله د ټپې شکل خو چې د دغه محترمو شاعرانو کلام ما څنګه اورېدلی و په هغه طرزونو باندې ما خپله شاعري په ماحولیاتو کړې ده. او پادار صاحب دا راته وایي اکثر شاعران داسې چې کله ځانلیواله درته میلاو شي یا یو خاص حالت یو خاص کیفیت دې ته راشي نو شعرونه پې سم راورېږي. تاسو باندې داسې څه کیفیت یا کم داسې حالات چې په هغې کې تاسو زیات شعرونه لیکلی شئ غزل او شعر لیکل چې تاسو له مزه درکوي؟ جی زما هسې خو چې څوک راته اوس هم ووایي نو چې څه وایي نو په هغه ټایم کې ورله لیکم الحمدلله خو زما د خپل طبیعت شاعري زه په هغه وخت کې زیاته کولی شم چې زه ډېر زیات خفه شم لکه د مثال په طور باندې زه یو پروګرام له لاړ شم او زه هلته شپه شوګیر کم زه خوب ونه کم نو بیا بوریت او په بوریت کې بیا بوریت زما هله ختمیږي چې زه ښه ډېره شاعري وکړم. او پادار صاحب دا راته ووایي چې کله سړی یو محفل کې ناست وي محفل کې یو خاص سړی چې هغه سره زیات طبیعت لګي یا خپلو بچو کې داسې یو کس وي چې د هغه سره زیات طبیعت لګي یا خپلو ملګرو کې داسې یو کس وي چې هغې سره تعلق زیات وي د هغې سره زیات طبیعت لګي دغه شان د سړي په خپل لیکونو کې او په شاعرۍ کې او په غزلو کې هم زما په خیال سره به وي داسې چې یو غزل یا یو کلام یو شعر هغې لیکلی بل څوک یې وایي په خپله وایي نو مزه ورکوي. ستاسو په کلامونو یا غزلو یا هایکوګانو کې ستاسو خوښ داسې شته دی چې هغه تاسو له مزه درکوي؟ جی داسې خو ما ډېر شعرونه لیکلي دي خو زما خپل یو څو شعرونه ډېر زیات خوښ دي چې یو خو ډېر د بچپن دی او هغه دی چې وایي نه چې مې ځای نه مې نامه او نه مې تاریخ ولیکئ نه چې مې ځای نه مې نامه نه مې تاریخ ولیکئ نه مې خازه په قبر کې دی چې د چا قبر دی او اوس مې د خاورو سلی هم راشه په کاڼو ولا زمانې ستانه د باغي لیوني دا قبر دی او مهرباني جي او ګلان پې مه کرئ ډیوې پې چېرته بلې نه کوي ګلان پې مه کرئ ډیوې پې چېرته بلې نه کوي دی د یادونو مقبره کې دا زما قبر دی
او د وفادار وفا ژوندون وفا ونه کړه تا ته چې تورې خاورې ښکاري د وفا قبر دی. مهرباني جي یو دا شعر دی او بل ما لیکلی دی چې یوسف صاحب دی الله وبخي د تالاش د هغوی راته یوه خبره وکړه او د شعر چې یو کړی وویله نو بس بل بیا ما نور مه وایئ ما په هغه طرز باندې لیکل کړي وایي د شین چمن څلور طرف ته د سپرلي په موسم کاریزې وکړه مالیاره د شین چمن څلور طرف ته د سپرلي په موسم کاریزې وکړه مالیاره چې د خوا یخه شي او د بوراګانو بلبلانو چمن لوله پکه ورونه بلکه ظلمکاره چې د خوا یخه شي او مینې ته وتروړه په زور د نفرتونو سیلۍ مینې ته وتروړه په زور د نفرتونو سیلۍ رنګونه یو څه د ګلزاره چې د خوا یخه شي او جونګړې ورانې که محل دې رنګونه ورکه جونګړې ورانې که محل دې رنګونه ورکه د رنګو نسل پرستاره چې د خوا یخه شي. او ډیره مننه او پادار صاحب دا راته ووایه اخري سوال کوم بیا به ستاسو غزلې یا ستاسو چې کوم نظمونه دي یا چې ستاسو کومه شاعري د هغه به اورو چې مختلف چې کوم شاعران دي هغې شاعري کړي ده نو هغې د دې سره سره خپلې شاعري چې ده دی محفوظ کړي ده د کتاب په شکل کې د کتابچې په شکل کې ستاسو د کتابونو څه مجموعه شته چېرته کې د شاعرۍ چې کوم ستاسو لیک دی د هغې څه مجموعه تاسو جمع کړي ده که نه؟ جی ما په سن 1999 کې چې کله زما په بیارۍ کې ما ته نوکري میلاو شو نو زما څلور شاګردانو ذاکر الله عنایت الله او سید الله او مصباح الدین دغه شاګردانو ماله په څلور کسه یو کتابچه کړې وه وړوکی شان پمپلیټ و د هغه اولنی کتاب و نوم یې ووسې ګرځوه دغه کتاب نه پس بل کتاب د زړه آواز چې محترم ډاکټر فضل رحیم صاحب ما ته کړی دی بل کتاب زما ملي نغمې دي ښکلی وطن مې پاکستان دی چې دا محمد زمان ناظم صاحب کړی دی بل کتاب دی زما جي نوبهار په ضلع لدیر کې دا عمر زمین صاحب فقیر شاه صاحب او تسلیم الحق کړی دی او بل کتاب مې دی ملي نغمې دا ملي نغمې دي دا کتاب چې دی نو دا زما ډېرو ملګرو را سره کړی دی او بیا بل یو کتاب زما د پنجاب یو ملګري کړی دی د اردو ملي نغمې دي او نوم یې دی پیارې وطن کې پیارې نغمې نو دا کتابونه تر اوسه پورې زما مارکیټ ته راغلي دي بلکې اوس د مارکیټ نه ختم شوي دي شته هم پکې نه ځي. ډېره مننه عمر رسید پادار صاحب ستاسو هم ډېر زیات ټایم نور نه اخلو او دغه شان چې زموږ کوم ګران کتونکي دي هم دې خبرې ته لیوالی چې ستاسو نه د شعر او دغه شان د غزل او د کلام په انداز کې څه واوري نو زما به تاسو ته ریکویسټ وي چې تاسو زموږ کوم کتونکي دي لیدونکي دي اورېدونکي دي هغې ته خپل غزل کلام او دغه شان چې نور ستاسو کومه شاعري دغه کې دی زه تاسو ته مایک حواله کوم. ډېره مهرباني جي دا یو دوه دوړې دي جی دا یو دوه دوړې دي وایي په ما کې نشته تا کې دوه دي په ما کې نشته تا کې دوه دي په چا کې درې دي ما پې وکړه حسابونه او نیکې پیدا په دنیا نه دی نو څه یې وګوره پردو جرګو له ځینه او ما عجیبه ځنګل لیدلی سوری یې نشته بې حسابه ونې دي نه او دا جي زما یو شعر دی وایي ځان که په چا نه وهې ځمکې ته اسمان وایه او ځان که په چا نه وهې اوسني دور او خرو ته هلکان وایه او ځان که په چا نه وهې هر دله اوچت ګڼه او ځان یې د خپو خاوري کا هر دله اوچت ګڼه او ځان یې د خپو خاوري کا زار شمه قربان وایه ځان که په چا نه وهې او سپین چې وي لباس د چا بد به ورته نه ګورې سپین چې وي لباس د چا بد به ورته نه ګورې ته ورته سیبان وایه ځان که په چا نه وهې. ډېر مزیدار مهرباني جي او چرته چې غریب وینې سټې تا وهه چې ځي چرته چې غریب وینې سټې تا وهه چې ځي غلو ته منبران وایه ځان که په چا نه وهې. ډېر مزیدار او حق چې د غریب وهي کار لري پیسو سره حق چې د غریب وهي کار لري پیسو سره دیو ته افسران وایه ځان که په چا نه وهې. ډېر مزیدار مهرباني جي او دلته رښتیا دي دروغ دلته دروغ جرم دی
دلته رښتیا دي دروغ، دلته دروغ جرم دی، بیرو ته توتان وایه ځان کا پچا نه وهې، او هر څه چې سیبان کوي ته ورته سمه وایه، هر څه چې سیبان کوي ته ورته سمه وایه، هر څه ته ځان وایه ځان کا پچا نه وهې، او سپین شي نه تور ګڼه ورځ د ورځې شپه اشنا، سپین شي نه تور ګڼه ورځ د ورځې شپه اشنا، کوټې ته ملتان وایه ځان کا پچا نه وهې، او تور دی رقیبان ګڼه سم ورته ونه ګورې، تور دی رقیبان ګڼه سم ورته ونه ګورې، ښکلي ته جانان وایه ځان کا پچا نه وهې، او زی به جنتونو له څومره چې مالداره دي، زی به جنتونو له څومره چې مالداره دي، غرق دي غریبان وایه ځان کا پچا نه وهې، او نه یې وفاداره ته هسې کاړې پاړې وې، نه یې وفاداره ته هسې کاړې پاړې وې، ښه دي شاعران وایه ځان کا پچا نه وهې. مهرباني جودا پښتو ته پسې یو شعر دی چې زمونږ پښتو چرته تللی ده، وایي ژوند مې تریخ شوی د خوږې خوږې خبرې لاړې، زه چرته پاتې شوم پښتو ته څومره لرې لاړې، پتا مین خو به پتګر او ننګیالي یادېده، د ننګ میدان کې به نوموړې نومیالي یادېده، و مشهور د پښتونخوا به پسرلي یادېده، ګلان دې شنډې شو د غرو نه دې نخترې لاړې، زه چرته پاتې شوم پښتو ته څومره لرې لاړې. مهرباني جي او نه مو ګلونه نه په غره کې مو نختر پاتې شو، نه مو ګلونه نه په غره کې مو نختر پاتې شو، نشته د خاورو منګوټي نه مو ګودر پاتې شو، نه مو د پیغلې پښتنې په سر صادر پاتې شو، او پښتنې څه شولې چرته د ګودرې لاړې، او زه چرته پاتې شوم پښتو ته څومره لرې لاړې. او دا بل بنده جي وایي هغه محفلې د حجرو او د اخترو مزه، د همزولو د خندا او د خبرو مزه، د ی قربان ښکلو ټپو او د سندرو مزه، څه شوې حجرې د پښتنو چرته اخترې لاړې، او زه چرته پاتې شوم پښتو ته څومره لرې لاړې. عمل خو پرېږده خو ژبه وټ او دیټ وایو، کتاب ته بوک قلم ته پین او نرخ ته ریټ وایو، نیمه پښتو انګریزي نیمه پکې ټیټ وایو، نه خو زه ستا شوم نه ته ما سره ملګري لاړې، زه چرته پاتې شوم پښتو ته څومره لرې لاړې. او مونږ چې جړا کوو نو هم په انګریزۍ به جاړو، ستاسه په ظلم او په خپله بې عرضۍ به جاړو، ای وفاداره په دې خپله متازۍ به جاړو، د پښتونخوا نه مو خوږې خوږې سندرې لاړې، او زه چرته پاتې شوم پښتو ته څومره لرې لاړې. مهرباني جي او دا خلکو چې سړی غوسه شي وایي مونږ داسې ښیو، تورو تیرو ته چې سحر وایو مونږ داسې ښیو، هر یو سړي ته چې دلبر وایو مونږ داسې ښیو، او مونږ د کمسل نه یار جوړ کو په اوږې ګرځوو، مونږ د کمسل نه یار جوړ کو په اوږې ګرځوو، چې پردي کوچي ته قچر وایو مونږ داسې ښیو، او ځان له د غم د خوبه پاسو بل ته رو خاندو، ځان له د غم د خوبه پاسو بل ته رو خاندو، پردي شب قدر ته اختر وایو مونږ داسې ښیو. مهرباني جي او غصې زمونږ عقل خوړلی سم غږیږو کله، غصې زمونږ عقل خوړلی سم غږیږو کله، هره خبره چې په شر وایو مونږ داسې ښیو، او پرون تیر شوی ګودر نشته منګي نه ماتیږي، پرون تیر شوی ګودر نشته منګي نه ماتیږي، مونږ چې سندرې د ګودر وایو مونږ داسې ښیو، او کشمالي نه کرو کټوۍ کې د کوټې په دیوال، کشمالي نه کرو کټوۍ کې د کوټې په دیوال، د بل کیکر ته چې صدبر وایو مونږ داسې ښیو، او نور چې په ګوته پټوو دنیا ړنده شمارو، نور چې په ګوته پټوو دنیا ړنده شمارو، توت ته شنډۍ غوڅ ته نختر وایو مونږ داسې ښیو، او چې وفاداره د خبرو په چل نه پوهېږو، چې وفاداره د خبرو په چل نه پوهېږو، د یوې خپې او د بلې سر وایو مونږ داسې ښیو. مهرباني جي او دا جي همدغسې یو شعر دی وایي په زوره نه وایو، ناست یو کندر کې بد د خان په زوره نه وایو، ناست یو کندر کې بد د خان په زوره نه وایو، او څنګه دي زمونږه ملکان په زوره نه وایو، پشیشه غیبت د رقیبانو یو عادت ګڼو، پشیشه غیبت د رقیبانو یو عادت ګڼو، چرته پې خفه نشي جانان په زوره نه وایو، او ټیک د چې مین یو پې خدا جرأت کوی نه شو، ټیک د چې مین یو پې خدا جرأت کوی نه شو، ښکلي ته د یرې نه جانان په زوره نه وایو، او وایي نن سبا د دیوالونو هم غوږونه شته، وایي نن سبا د دیوالونو هم غوږونه شته، ځمکه د خپو لاندې بر اسمان په زوره نه وایو، او چاته چې ځان ووایو د ځانه بیا خبر نه وي،
چاته چې ځان ووایو د ځانه بیا خبر نه وي چاته چې ځان ووایو د ځانه بیا خبر نه وي او ځان نه هم یریږو ځان ته ځان په زوره نه وایو چې غټه لګي او ګاکی که برابر شي نو وطن په خرڅوي خونن ګاک که برابر شي نو وطن په خرڅوي خونن څنګه دي زمونږ لیډران په زوره نه وایو او څنګه دی وطن کې تعلیمي پوزیشن څنګه دی څنګه دی وطن کې تعلیمي پوزیشن څنګه دی مونږ یو په سکول کې استادان په زوره نه وایو او هسې نه خفه شي امریکا مونږ ته وشړي هسې نه خفه شي امریکا مونږ ته وشړي او مونږ پاکستان ته پاکستان په زوره نه وایو او کله امریکا چې راته هلته داړي چینګي کی کله امریکا چې راته هلته داړي چینګي کی دلته مونږ هندوانو ته هندوان په زوره نه وایو او منو یې په زړه کې غاصبان دي خو یریږو ته منو یې په زړه کې غاصبان دي خو یریږو ته دي که غاصبان خو غاصبان په زوره نه وایو او وایي وفادار زمونږ د دیر شاعران څنګه دي وایي وفادار زمونږ د دیر شاعران څنګه دي زړونو کې پوهېږي شاعران په زوره نه وایو وفادار صرف ستاسو د نوم چاته دومره نه دی معلوم وفادار ورته زیات معلوم دی دا چې وجه داسې شی ده چې کله ما شاعري شروع کړې ده نو هغه شاعرۍ په وخت کې زما نوم وفادار مشهور شوی دی تر اوسه راته ډېرو کمو خلکو نوم ویلی اکثر خلکو ته ورځي نو عمر سید چاته نه پیژني زما نه په خپل هم خابو یاره دی دا جی یو شعر دی چې چا به اورېدلی خو به ډېر نه